دا اللہ رب العالمین پا نعمتونو کی یو عظیم نعمت اغا قرآن مجید دے. قرآن دا اللہ رب العالمین دیر عظیم کتاب دے او دیر مبارک کتاب دے او دیر لوی شان لری او دیر لوی مقام لری. زمان دا دین یو تفسیر دے، تفسیر ابن کثیر وتوی اغا یو ناشنا ربط نگولی دے وی دا قرآن دا مقام اندازہ تاسو دا دین لگوی عبد جیسے چھ اللہ رب العالمین بہترین ذات پا تمام کائنات کی دا طولنا بہترین انسان پا تمام کائنات کی دا طولنا بہترین فرشتہ او پا تمام کائنات کی دا طولنا مبارک زینہ او پا تمام کائنات کی دا طولنا مبارک جبہ او پا تمام کائنات کی دا طولنا عظیم میاش او پا تمام کائنات کی دا طولنا مبارک میاش او دا پا تمام کائنات کی دا طولنا مبارک شپا او پا تمام کائنات کی دا طولنا بہترین امت لا اللہ ورکو. ذات سوکتے اللہ پچا نازل شوی دی پا جناب محمد رسول اللہ. کمی پرشتی روڑی دی چھ پا تمام پرشتوں کی داغین عظیم پرشتنشت حضرت جبریل علیہ السلام. پا کم جبہ کی چھ نازل شوی دی پا مخ دا کائنات کی داغین بہترین جبہ نشت دا عربے او چھ پا کم خار کے نازل شوی دی خارونو کی پا تمام کائنات کی داغین بہترین خارون نشت چاگا مکہ مکرمو مدینہ منورہ او چھ پا کم میاش کے نازل شوی دی نٹولو عظیم میاش دا رمضان دا او چھ پا کم اشپا کے نازل شوی دا طولو عظیم مبارک اشپا لیلت القدر دا او چھ پا کم امت تا اللہ را لے گلی دا طولو بہترین امت تا اللہ و طویل. نو دا قرآن عظیم الشان دا قام و دا مرتبه اندازہ دا دیولا لگا یرونو دا قرآن دا عظمتونو خو پا شلگونو ندی پا سوونو ندی پا زرگونو ندی لکونا مقام و مرتبه لري. حضرتنن یو دیر عظیم مقام او یو دیر لوی مقام دا قرآن بیانو ما چی بس دا دین دا عظمت و دا برکت اندازہ اولگوے چی دا دین عظیم مقام و مرتبی ولا بلنشتا صرف یو رتنن بیانو. اگر دا دی رونو چی اللہ رب العالمین دی مخلوق او د انسانیت د ہدایت تا پارا پیغمبران روڑے گا مختلف قسم پا مختلف وقتونو کی دا آدم علیہ السلام دا سلسلہ شروع شو او پا جناب محمد الرسول اللہ دا غی اختتام شو. اس سے پیغمبران رالل دعوت و تبلیغ شروع کا نو دا دی پیغمبرے سو دلیل با قوم غوختا چھتا پیغمبری تاثر سو دلیل دے نو اللہ دا پیغمبرے دا ثبوت دا پار بعض پیغمبرانو لمعجزات ورکو مختلف پیغمبرانو معجزی اولا ورکو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزہ ورکو دا اور پہ اللہ گلی گلزار کرے. ابراہیم علیہ السلام لا اللہ بلا معجزہ دا ورکو وچ دا چالک کار پریکول دی او داغه پلاس کې چاله دو یو پیغمبر کې د دنیا د سلور زرو پهلوانانو زور وی او د اسماعیل علیہ السلام په مړی راکاږي چاله کار نه کوي. حضرت موسی علیہ السلام له الله ناشنا معجزات ورکړي. حضرت عیسی علیہ السلام له الله معجزات ورکړي او دغه شان الله هاذا القیاس سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام په دغه پیغمبرانو کې جناب محمد رسول الله لم الله معجزات ورکړي او در رسول اللہ صلی اللہ دا نور پیغمبران و معجزات و شمیر او لکہ دا موسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ پا قرآن کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات ما موسیٰ علیہ السلام لنہ معجزے ورکڑے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ پا قرآن شریف کی 15 معجزے ورکڑے او چکل نمبر دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا
حافظ ابن کثیر لیکلی دی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت کې دا دی چې داغه د معجزات او شمیر نه دی معلوم، او بل روایت کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله 3000 معجزې ورکړي. معجزه څه ته وایي؟ ما ته وګورئ، اول خو ځان په معجزه پیږي. زما عزتمند ورونو، انسان چې په دې زندګۍ کې اوسي نو د عادت مطابق کار کوي، د عادت مطابقه. یو مثال ورته ویم، یو مثال چې د عادت مطابق څه ګوره، تاسو کې چې دا څومره ناس نو اکثرو پکې ودونه کړي دي او الله به ول بچی ورکړي، نو دا بچی چې پیدا شي نو دی ماشوم وي، درونی وي، دی خبرې نشي کولی، دی بیا ورو لویږي داسې چې د 2 کالو شي نو بیا تته خبرې شروع کې پاپا او تاتا، او بیا چې داسې لوی شي د 4-5 کالو شي نو لږه خبرې شروع کې نورې، او چې 2 کالو ته رسي نو د جبه ښکلې روانه وي. دا اوس عادت دی، دې ته وایي عادت، لکه د عادت مطابق روان دی. معجزه څه ته وایي؟ خرق عادت، د عادت خلاف وي. اوس د عادت خلاف څنګه وي؟ نو ګوره زه برته د رسول الله مبارک یو معجزه بیان کړم. صنعا په د یمن کې یو ښار اوس هم شته، د هغې صنعا نه یو ښځه را روانه شوه او د هغې ماشوم پیدا شو. نو د هغې دا ارمان و دی سوچو چې زه دا خپل ماشوم رسول الله مبارک له بوزم، او لومبي دله په خوله کې سقوق سیز او لارې رسول الله مبارک وایي. مونږ پښتانه ورته ګوټي وایو او په عربی کې ورته تحنیک وایي، تحنیک. او دا سنت دی، دا سنت دی چې د یو انسان ماشوم وشي نو لومبي چې د خولې ته کم خوراک ځي نو زمونږ د علما وایي چې دا د نیک انسان د خولې لاړې دي ورشي، هغه د خولې کې قجوره وایي ورته، دې ته تحنیک وایي. دا په حدیثو کې ثابت دی. نو د ښځې دا سوچ وکړه چې د تحنیک کېږي راشه چې د رسول الله مبارک دغه مبارک لاړې د خولې ته لاړ شي. نو د هغې یمن نه را روانه شوه او راله مکې مکرمې ته. چې مکې مکرمې ته راله، رسول الله مبارک ته د هغې څو ورځو ماشوم چې پرونه کې و هغې ورته پیش کړ، وایي دله تحنیک وکړه، په خولې کې وله سقوق سیز اول او دوی وله دله ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ماشوم مخامخ کړ، نو دا په حدیثو کې راغلي دي د زړه په غوږو باندې وره. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کینو او رسول الله مبارک ول څنګه په خولې کې قجوره ورکړه، درونی د 100 ورځو ماشوم دی. نو د رسول الله مبارک دی ماشوم ته وایي زه څوک یم، وایي زه څوک یم. نو هغه ماشوم چې د 3 ورځو یا د 4 ورځو یا د 5 ورځو، زما د الله په ذات باندې قسمي باقاعده په حدیثو کې راغلي دي، ماشوم ګوته اوچته کړه، وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله، وایي زه دا ګوي ورکوم چې الله یو دی او ته د الله رسول محمد رسول الله. دا خرق عادت، د عادت نه خلاف کار وشي، دې ته وایي معجزه چې د پیغمبر د لاس نه وشي. اوس دا معجزې ما تاسو رسول الله مبارک له الله ډېرې ورکړي دي او څه عظیمې معجزې وله ورکړي دي، ډېرې لویې معجزې وله ورکړي دي. تاسو قرآن شریف راواړئ 28مه سپاره، نو په 28مه سپاره کې د دې سورت رحمان نه مخکې یو سورت دی، سورت قمر ورته وایي. وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې دی او سپوږمۍ وشلېده. سپوږمۍ وشلېده. سپوږمۍ څنګه وشلېده؟ د مکې خلک راغلل رسول الله مبارک ته، وی پیغمبر دی منو، خو څه د پیغمبرۍ دلیل راته وښایه. قرآن شریف دی ګورې زه ته د حدیثو خبر هم نه کوم. رسول الله مبارک د 14مې میاشت وه او رسول الله مبارک د مکې مکرمې نن هم هغه ځای معلوم دی چې په کوم ځای رسول الله مبارک ګوته اوچته کړه او وی دا سپوږمۍ دې نیمه شي، نیمه سپوږمۍ یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه. او ستا 1400 کاله پس نن چې ستا کم ماهر فلکیات دي او د دې سپوږمۍ او دا ناسا والا دوی نن دا وایي چې په دې سپوږمۍ کې داسې یو دال شوی دی چې دا په نیم په بنس باندې یو وخت کې نیمه شوې ده. او سپوږمۍ نیمول
دا عادت نه دی، خدا د پیغمبر معجزه ده، عظیمه معجزه. او د دین بل عظیمه معجزه بل وره دا خو راته زه دغه احادیثو هغه نه ویم، ان شاء الله په معجزاتو برته زه یو جمعه بیان وکم د رسول الله په معجزاتو. خدا راته زه د قرآن نه چې کوم معجزات شوي دي هغه راته ویم. زما عزتمند ورونو، موږ دې دنیا کې سفرونه کوو. زمونږ عابد زین العابدین حاجي صاحب د مردان نه راغی، کم از کم ګینټه کې به راغلي. وهاب ګل حاجي صاحب د پیښور نه راغی، کم از کم ګینټه کې به راغلي. پیښور او دغه مانځه او خب تیز رفتاره سورلي او ګینټه دي. یرونو د قرآن په نص باندې ثابت تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فرش نه الله رب العالمین د سکندونو په زرمه حصہ کې الله رب العالمین د دې فرش نه عرش ته رسول چې وته معراج وي. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د فرش نه عرش ته په سکندونو کې په څنګه په سکندونو کې چې رسول الله مبارک د ام هانی د کور نه کله ته ننم کو تاسو الله دې مکی مکرمی ته بوتلې کا باب الفتح باندې ورشه. ننم اغستنی ټک کی توری دی، یو ستن پکې صرف خلا ده د دې زین رسول الله مبارک ته د معراج، نور ټوری توری دی دا پکې خلا ده. نو رسول الله مبارک د مسجد حرام نه عرش ته تللی دی او په څومره وخت کې تللی دی. ام هانی وی چې رسول الله مبارک زرا لا رسول الله مبارک وی چې زلالم او واپس رالم نو د کوټې غزنجیر لقیدل. دا خو په حدیث کې چې د انسان د ذهن نه ماورا ده هغه معجزه شي ده او زنده معجزه ده. کو معراج شوی دی، وخت شوی دی، کو سپوږمۍ دغه شوی ده 1400 کاله مخکې شوی ده، کو د ماشوم خبرې کړې دي 1400 کاله مخکې شوي دي، نور کو معجزات شوي 1400 کاله مخکې. د رسول الله مبارک عظیمه معجزه چې نن په مقدس مکه موجود ده هغه معجزه څه شي؟ هغه د قرآن دا معجزه ده، دا قرآن دی، دا د رسول الله مبارک عظیمه معجزه ده. څنګه عظیمه معجزه ده؟ نو د وخت د کمی د وجې ته دوه خبرو نه صرف ثابتو. ډیر وخت نشته چې وخت بیان وشي، خو صرف د دوه خبرو نه ثابتوم چې دا عظیمه معجزه ده کو نه ده. دا بستا عقل مني او دا ستا ایمان مني. ایمان خو دې مکه نه مني، خو نن به په عقل باندې ومني. زما عزتمند ورونو، الله رب العالمین پر رسول الله مبارک قرآن نازل کړ. ما تاسو ته وی چې په عظیم ذات په عظیم هسته نازل شو. اوس چې قرآن الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته راولېږه، نو دقه وخت کې رسول الله مبارک دا انپړو، نه لیکا نه لیکل نه لوستل نه پیدل. دا الله په قرآن کې وی ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے رسول الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. تا نه پیژندل چې لیکل څه ته وی او لوستل څه ته وی. ته په نه په لوستلو پیږي او نه په لیکلو پیږي. اوس رسول الله مبارک په عظیم صفات نمونه کې یو امي دي. امي وی انپړ تا وګوره، ما ته وګوره، زمو استاد پاره دا انپړ دا صفت دا خنه دي. الکه وی تاسو انپړ خونی پس پیږي خو نه، زمو استاد پاره دا صفت خنه. خو د رسول الله مبارک دا پاره امي صفت ډیر وی صفت ده، ډیر عظیم صفت ده. او بعضی درودونه داسې دي چې پاغي کې د امي دا لفظ راغلي دي، په دې ډیر به ثواب هم دي. وصلى الله على النبي الامي اللهم صل على محمد النبي الامي. په دې امي لفظ باندې الله ډیر خوشحالي. یرو امي خو انپړ خو خبره نه ده، د رسول الله مبارک دا خپل صفت ولې دي. ما ته وګوره، دا رته دا کتاب د معجزې په تور راته ثابتو. ګوره یو انسان پیږي نه او یو داسې کتاب راوړي، داسې کتاب چې په دغه وخت کې عرب دي، عرب دا د فصاحت او د بلاغت په انتها باندې زبردست عربي به وي، زبردست اشعار به وي، اشعار داسې اشعار به وي، داسې اشعار چې خیر تاسو خو ټول چې ماته دا ناسې سو پکې طالبان دي، علما دي، هغوی په دې خبره باندې 7 معلقه وته وي.
سبع معلقه زموږ د طالبانی په سمه درجه کې انځمه کې سبع معلقه شیرونه دي شیرونه داسې شیرونه دي داسې شیرونه چې به د علماء د طلباء نه تاسو کې دا به د عربو جوړول چې داغي طول بنو طول دقه عرب چې د فصاحت او د بلاغت په انتها قرآن وتعالى نازل کړ دوی وی تا دا د ځان راوړل الله رب العالمین و په قرآن شریف کې سلور چیلنج ورکړ کله چیلنج شو تاسو ته وي سلور چیلنجونه ولا ورکړ وی تاسو وای چې دا قرآن د ځان راوړل دي نو زدا سه چلو کې چې قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا دا سه چلو کې چې انسانان جنات چې څومره دا په دې مقدس کې انسانان دي څومره پیریان دي دا ټول راجمع شه د یو بل امدادو په او د دې قرآن په مثل بل قرآن راوړل دغه چیلنج کې دوی ناکام خذوی قرآن ټول پرې دی بل ځکه الله وتوي فاتو بعشر سور مثله چې ټول قرآن نشه راوړي نو لس سورتونه راوړي په لس سورتونو کې دوی ناکام بیا وتعالى وی زدریم نمبر چیلنج دادی چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله دا څه چلو کې چې ټول قرآن هم پرې دی لس سورتونه هم پرې دی زد قرآن شریف یو ولو کی شان سورت په مقابله کې یو سورت راوړی تاسو هم داسې راوړی چیلنج ولګېده دغه چیلنج کې دوی ناکام شو هغه سیرو نه په څلورم نمبر کې الله وتوي زدق سورت هم پرې ده فلیاتو بحدیث مثله د قرآن شریف د یو حرف پشان حرف راوړی ځه یو حرف پشان راوړی څلورم چیلنج کې دوی ناکام او نامراد شو نو بیا داسې چلو کو چې په دې عربو کې د ټولو نه عظیم او لوی شاعر لکه موږ ووایې زمونږ د مشرق شاعر مشرق علامه اقبال اوس د اقبال د شعرونو طول نشته دغه شان دوی داسې چلو که چې د یهودو یو لوی شاعرو ربیعی نومو هغه راوسته او هغه ته ووي چې دا کلم چیلنجونه راکوي راشه ته لږ مقابله وکړه نو داسې چل یې وکړه چې ما تاسو ته ووي دوی به شعرونه جوړ کړل نو د کعبې د پاسه به یې ځوړن که دغه سبعه معلقه چې ورته وایي دغه شعرونه په کعبه باندې به لګېدلو نو دوی داسې چل وکړه چې د قرآن شریف یو صورت یې ولګاو ان اعطیناک الکوثر او زوی د دې صورت په مقابله کې ربیعی راوستوي څه مقابله کې راوړه هغه څلور ورځې ناستو دا سرې نیولو هغې ته به یې کتل وایي په څلورمه ورځ به راله جواب در کومه چې څلورمه ورځ راله بیت الله ټوله ډکه ده چې دا به اوس د دې په مقابله کې هغه موږ له د قرآن په مقابله کې کلام راوړي نو ټول ناستي ټول عربه او په دې انتظار دي چې مقابله به اوس څوک ګټي تاسو د الله په ذات یقینو کې روایاتو کې راځي وایي چې کله ان اعطیناک الکوثر دا صورت بره لیکلو نو دی ورغی او یو پین او کاغذ یې راواغېستو په کال نو دوی خوشحال وو چې مقابله کې څه لیکي نو هغه څه لیکل وایي والله ما هذا قول البشر وایي زما دې د الله په ذات باندې قسمي چې زه په دې کې ناکام شم دا انساني کلام نه دی دا د رب کلام دی دا د رب کلام زما عزتمند ورونو د قرآن د معجزې دپاره یو دا خبره کافي ده چې د دې په مثل کتاب به هغې وخت نه 1400 کاله نه وخت نه راوړته د قیامت د ورځې پورې بیا څوک پیدا نه او ناکام به وي ناکام یو د قرآن دپاره لوی د اعجاز خبره دا ده او دویم نمبر دا ده چې څومره کتابونه مخکې راغلي دي څومره کتابونه ټولو کې تغییر او تبدل شوي دي ټولو کې تغییر او تبدل شوي یو سل او درې کتابونه د دې قرآن نه مخکې راغلي دي ټولو کې تغییر او تبدل شوي دی په جرمني کې اوس یو شل کاله مخکې ما یو مګزین کته وی 200 انجیل راجمع کړل چې وی قتل 200 کې هر یو انجیل د بل نه بدل یو به یو شان او بل به بل شان
قرآن شریف کې رد و بدل نکیږي. ولی نکیږي ما ته وګورئ. د دې د حفاظت ذمہ چا غشته ده؟ الله غشته ده. او الله په کومه طریقه غشته ده؟ یاره په داسې تاکید سره وی دا طالبان په دې باندې پیږي چې په کوم تاکید باندې الله د دې د حفاظت ذمہ. الله سوي ان بشکا نحنو منغا نزلنا دا قرآن نازل کړی دی و انه بشکا منغا له د دې لپاره لحافظون خامخا حفاظت کوونکیو. په دومره تاکیداتو سره ویلي دي. نو دا قرآن شریف دا لوی صفت دا دی چې دې کې تغییر او تبدل نشي کولی. تبه قرآن شریف کې و منزل دي ته راشه یو منزل به تل منزل ته تغییر دا خدای یو سپاره کې به کوم سپاره کې تغییر او تبدل نشي کولی. خدای یو صورت په بدل کوم صورت الله نور اسباب ته ضرورت نشته. خدا زمونږ استاد لپاره د اعزاز خبره ده. نو دا قرآن شریف چې الله رب العالمین محفوظ کړی دی نو د حافظانو په سینو کې محفوظ کړی او د دغه حافظانو متعلق او د دغه علماء متعلق الله وی چې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وی د دې کتاب من وارثان جو کو منګه چون کړل. اوس ما ته وګورئ تاثر یو قیمتي سیز د قیمتي سیز نو دا قیمتي سیز به ته چرته هغه چاله نه ورکړي چې کم ستا بدي شي چې کم ستا بدي شي کم سره ستا بغض دی کم ستا نه دی خوا دا به ته چرته مونږ کوي چې تاسو یو قیمتي سیز یو ته غلا ورکړي یا یو داسې بی وقوف سړی لا ورکړي یا یو داسې سړی لا ورکړي چې هغه پدی پیږي نه ته چې قیمتي سیز ورکړي نو ته به پدی خپل سوسایټي کې او معاشره کې وګور چې کوم قیمت خو سړی دی غلی ورکړي. مثال په تور باندې تاسو وی ما ته دا زمونږ استاد واری یو انسان د دې دغه پی تاسو زمونږ د لولو خويندې نو چې سړی ورکړي نو استاد زړه ته محبوبه ده. نو هغه کس ګوري چې کم کس هغه عقلمند کم کس هغه پوي وي تکړه وي او خوني وي مزیدار وي نو ته ولې د زړه دا ټوټه ورکړي. اوس الله رب العالمین وی چې دا ټول زما بندگان دي خو په دې ټولو بندگانو کې چې ما ځان ته محبوب ګرځولي دي ما چون کړی دي ما نامینیشن داوی کړی دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا د دې قرآن د پاره ما چون کړی دي کسان. اوس پته دا څه چیرې دا خو انسانان دي نو د انسانانو درې قسم دي. یو ګناهګار دی ما ته وګورئ یو درمیانه حال دی او یو ډیر نیک انسان دی. ګناهګار دا وي چې هغه نیکه کمی وي او ګناهونه زیات وي. درمیانه حال دی ته و چې منظم کوي او د قشا نور عبادت خو ګناه دي کیږي ګناه او نیکی یو شان دا یو داسې چې بیخي نیک دی ګناه کمه ده او نیکی زیاته ده. دا خو زمونږ د عام معاشري خدا کم چې حافظان او عالمان دي الله وی دی کې بداسي وي چې بعضې به په ځان ظلم کړی وي بعضې به ګناهګاراني ګناه به لږ ډېره وي او نیکي به یې کمه وي بعضې به پکې فمنهم مقتصدون بعضې به داسې وي چې ګناه او نیکي به یو شان وي او بعضې به داسې وي چې هغه به نیکوکار وي. خو یو خبره اورئ الله وی چونکې د قرآن حاملین دي د قرآن حافظان دي د قرآن عالمان دي فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك نه جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. کو دا نیک دی او کو دا درمیانه حال دی او کو دا ګناهګار دی خو چونکې د حامل د قرآن دی د قرآن د حفاظت لپاره او د قرآن د ویلو لپاره ما منتخب کړی دی نو کو ګناهګار دی او کو نیک دی او کو درمیانه حال دی درې والو سره مې د جنت وعده ده. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا نو زما عزت مندونو دغه د قرآن د حفاظت لپاره دا حافظان لګیاوي او حفظ کوي لګیا دي او الحمدلله دا یو سلسله روانه ده په ټوله دنیا کې الله زمون په دې ملک هم ډیر لوی رحم کړی دی او داغه وجه دا ده چې زمون د ملک علما بیدار دي. یو زمون د ملک علما آزاد دي دویم نمبر بیدار دي. نو نن الحمدلله په پاکستان کې د علماو د حفاظ ډیر لوی تعداد مثال دا ته داسې د یو دغه خبره نه کوم
بلکې ستاسو نن هم په دې ګوګل باندې چونکې زمانه د انټرنیټ ته نو په دې باندې سرچ کې سرچ چې په مسلم ممالکو کې نن حافظان څومره دي نو دا ما پرون دا سرچ کړل نو په سودان کې تقریبا 50,000 حافظان دي په مصر کې تقریبا سکم 1,00,000 حافظان دي او د سعودي عرب چونکې زمونږ استاد قبله ده او قران هم د دغه ځای راغلي دي نو سعودي عرب چې می سرچ ک نو په سعودي عرب کې دی وخت کې په دې 2023-24 کې دی وخت کې پکې 1,03,000 حافظان 1,63,000 راځي دا موږ به د خپل ملک پاکستان راوړو پاکستان کې دی وخت څومره حافظان دي نو دا تاسو ما تاسو وی چې صرف په دې ګوګل باندې ورکه چونکه زمانہ د انټرنیټ ته نو ذکر ته دا څه خبره کوم په دې ګوګل باندې ورکه چې دی وخت کې په پاکستان کې په 2024-23 کې څومره حافظان دي نو رونو تاسو لبا باغ شي او دی علماء ته او دی مدارس ته تاسو له دواو کې چې ستا انټرنیټ ستا ګوګل نن داس रिपोर्ट ورکړي چې دی وخت په پاکستان کې په 2023-24 کې چې په پاکستان کې موجوده حافظان دي نو دا 10 लाख حافظان دي 10 लाख حافظان ستانن په پاکستان کې موجود دا د دې مدارسو د برکت دا د دې مدرسو د برکت دا د دې علماو د برکت ستا ملک نن د دنیا په نقشه کې په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات حافظان ستا په ملک نن موجود نو زما عزتمندو دغه مدارس لګیا دي او د دې قران د حفاظت لپاره او د قران د خدمت لپاره لګیا دي دغه زمونږ د مدرسې لګیا دي او دغه خدمت کوي نو چې دا خدمت کوي نو بیا موږ د دې مدرسې من دستار باندیانې کو اصل کې دستار باندیانې خدا سي چلوي چې زمونږ د پاکستان بر صغیر او پاک هند کې او خصوصا په پاکستان کې چې دستار باندیانې منګه کو نو دا د رجب او د شعبان په دې میاشت کې او د رمضان نه 2 میاشتې مخکې دا شروع شي زمونږ دا سلسله وا خو د رمضان نه مخکې اول زما بیماری راغله یو شل ورځې زه بیمارم بیا دا غیره پس سکور یو ضرورت راغی او چې بیا مې شیخ صاحب سره رابطه وکړه نو شیخ صاحب یې زم عمان ته ویشل ورځې مې سفر دی او د روجې نه به یو د 3 ورځې وړاندې راځم نو د هغې د وجې هغه دستاربندي زمونږ پاتې شوه نو دې ورځې ته راله نور دستاربندیانې موږ د دې اختر نه مخکې کو دا دستاربندیانې ولې کوو بس په دې باندې راته یو مختصر یو څو خبرې کوم زما عزتمندو ورونو دې کې زمونږ یو څو مقاصد وي او د دې علماو یو څو مقاصد دي یو مقصد پکې دا وي چې دا دستاربندي کله موږ تاسو راغون کو نو دا محفل د قران دی ځکه زموږ د جمعات کې سخت کال 2 کسانو حفظ کړی دي 4 کسان په ناظره باندې الکان فارغ شوي دي 9 کسان عالمان التزمو په جنکو په مدرسه کې فارغ شوي دي او تقریبا 100 طالبات دا په تجوید او په ناظره باندې قران وي دا په ناظره باندې قران وي نو منګه دا دستاربندي دی وخت دغه نو دا د څه لپاره کو یو دانه چې د قران محفل دا ډیر برکتی محفل وي دا ډیر د برکت نه ډک دا ډیر د برکت زمون د دې رسول الله مبارک په دې صحابه کې او صحابي دي ماته وګوره داغه معاویه رضی الله تعالی عنہ نوم دی ناغه یو ځل یو مجلس تراغه څنګه مجلس تراغه دا څنګه چې دا مجلس لګیدل دي ز بیان کوم او تاسو نه سیده قشان یو عالم لګیو بیان کو او نور ناسو نو معاویه مجلس کوم سسی زرا جمع کړی دلته ناغوی وتوی وي موږ د قران د نسبت د وجه راجم شي یا د قران ختم دی یا د قران درس دی د دې د وجه را دي ما ته وګوره ما نو معاویه وتوی والله ستاسو د الله په ذات باندې قسمی چې تاسو صرف د دې د پر راجم شوی چې د قران د نسبت او وي او زمونږ د الله په ذات باندې قسمی موږ صرف د قران د وجه راجم شو لکه څنګه نن تاسو زمونږ بار نه ډیر ملمانه راغلي دي د قران د نسبت راغلي وي ښه نو معاویه وته وي پتا سو زما بدګماني نه و زه پتا سو بدګمانه نه ما چې ما تاسو له قسم درک بعینه ما ته وګوره
بعینه دق شان یوزل صحابه د رسول الله مجلس کې ناسو دي کې رسول الله مبارک راغی نو نبی علیہ السلام هغه صحابه ته وی صد پارا ناسي و یا رسول الله د قران د اوریدو د پارا یا د قران د ختمونو په وجه راجم شوی نو نبی علیہ السلام وته وی و استاسو د الله په ذات باندې قسمی چې تاسو صرف د قران د نسبت وی او زمنګ د الله په ذات باندې قسمی چې موږ د قران د نسبت د وجه راجم شو رسول الله مبارک وی وته وی چې پتا سو زبد ګمانی نه کوم خو اوس حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی او ما ته وی چې اے د دوالو جهانو مبارک سردارا ورشه د قران مجلس لګیدل دي دا مجلس په مقدس کې دومره برکتی دي چې د دینه برکتی مجلس ما ته نشتا نو اے د الله رسول تم په دغه برکتی مجلس کې کینه چې دا نورم برکتی شي د قران مجلس دا د برکت وي نو د دې لپاره مراجمه شوی چې د برکت کې ستاسو می سراج یو می دا مقصد دی دویم نمبر مقصد دا دی چې زما عزتمن درو دا جلسې کله کیږي تاسو به سوینه ان شاء الله د دې موږ د پس په زمنګ دا ګولان وینه چې دا پټکی والی او دا قطکینی او دا سپینه جامع چولی او د قران هغه نورانیت د دوی د مخونو نزی دی کی یو اثر وی اثر علما برازی د قران فضایل به بیانې دا په دې ځل باندې اثر وکي یا دا انسان په خپل قران تراشی یا بچی داخل او خدای پاک دا غوی د لوی سری جوړ کی تاسو اکثر خیر پکې ملمانم د خصوصا موږ د موضوع خلک دا څه چل زم کدی موضوع کې یو عالم دی دا غنوم دی مفتی جمعه ګل صاحب د چوکنډې په جمعات کې امام دی او د مولانا فخر الاسلام صاحب سره شیخ الحدیث لوی عالم دی لوی عالم مفتی جمعه ګل صاحب نوم به موریدل اکثر مرګونو پکې ډیر لوی عالم دی ډیر خشته عالم دی یو ځل او د ممندو دی د ممندو ما ته وای و یا په سیوا زما تعلق د یو عام جټ خاندان سره نو موتی ته علم لسنګ راغلی دا خبره وره دا ډیره د غوړه وې دا څه چلو شو چې د ممندو تستا والد صاحب راغلو زما شوم دریم یا څلورم جمعات کې وې ستا والد صاحب راغلو په ممندو کې بیان کو چې په ممندو کې بیان کو وې د قران او د حدیث دومره او د علم دومره خپل صفاتو کو چې اک څلورم جمعات کې مو دومره اثر را باندې وکړ چې هغه وخت نه بستر را واغشتا د علم د پاره وروتم نن کو ته ما دا شیخ الحدیث او ما دا لوی عالم ویني کنه نو دا د مولوی صاحب د هغه جلسې د برکت الله زده علم دی لوی مقام اورس مفتی جمعه ګل د دې موضوع دی تاسو ته وکړه ما تاسو زینو کول د چوکنډې په جمعات کې امام دی او د مولانا فخر الاسلام صاحب په جمعات کې شیخ الحدیث په مدرسه کې وې دا د هغه جلسې او د هغه مولوی صاحب د بیان د برکت الله زده علم نو د دې مجلس برکت داوی چې د انسان په دې ځل کې د علم سره مینه محبت پیدا شي او دریم نمبر مقصد هم داوی نو چې دا ستاسو د دې اتما د دې حریم آباد او د دې اتمان زو دا ټول بچي اوس په د دوی په سر باندې پګړې تړل کیږي به ویني تاسو د ماشومانو په سر باندې برومالونه اچولي کیږي او کمی زمانگا زنانه مینده خوینده دی اگوی لبا منگ دا عزت صادر دا اگوی پلارانو لورکو اگوی بے بے کورا چی دا دی صادر ساجت تی دا رومال ساجت تی دا دی پٹکی ساجت تی یرونو دی که زمانگا یو مقصد دی وغا مقصد دا دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا کم انسان دا کم پلار بچی قرآن یاد کو یہ پناظرہ باندی نو د مشکات مبارک حدیث سے کو د مشکات کتاب نشه کتی نو دقل تدا فضائل اعمال پڑھتے په فضائل قرآن کې دا حدیث موجود دی چې دا دقی بچی چې دا کم قرآن ختم که دا پلار او مور تبا دا قیامت پورز دا عزت یو تاج او پټکی پسری نو دارا تمنگا دا دی دا پارا کو چې نن دا دلتا دی ولوک شان میدان کې چې سوک راغلی دی او سوک نه دی راغلی دی بچو تا پټکی په سرو او دی بچو تا دا تاج په سرو دا تاج دی تاج دا تاج و تا په سرو نو دا قیامت پا غلوی میدان کې چې یو لک سلیر زر پیغمبران او یو لک سلیر زر پیغمبران امتون بولاروی او دا قیامت دربار کې بعد د دې بچی د برکت استاف لا تا پټکی په سرو دا را تا دا منظر خواهی
ځکه د دې بچو د برکت او بسریږي. وخت کم دی زمونږ په دې بر صغیر پاک و هند په دې پاکستان او هندوستان باندې یو دور د مغولو تیر شوی. مغولو نوم به موریدلی او عجیبه باچاهانی په دې مغولو په دې باچاهانو کې یو باچا او دا غنمو اورنګزیب عالمگیر او ډیر نیک انسان نیک انسان اندازې د دین او لګاوه چې دی اورنګزیب عالمگیر ته د رسول الله مبارک قرآن شریف څومره آیاتونه دي؟ شپږ شپېته آیات. اورنګزیب عالمگیر ته د دارالعلوم حقانیه بانی مولانا عبدالحق صاحب په خپلو درسونو کې دا خبره کوله، وی اورنګزیب عالمگیر دومره نیک انسانو چې د رسول الله مبارک ورته 12,000 احادیث یاد. 12,000 احادیث د اورنګزیب عالمگیر د وخت باچا مو دومره ورته احادیث یاد. او احادیث خو د یو خپل انفرادي دغه دي، یو بل کارنامه وره یو بل کارنامه. اورنګزیب عالمگیر د هندوستان، د بنگلادیش، د بنگال او د نیپال او د پاکستان دا ټول علما را جمع کړل 1500 علما چې ستا د کانګړي یو عالم پکې اومو. دوی ته وی داسې چلو کې چې د قرآن او د حدیثو نه استنباط وکړي او مسائل ولیکي. مسائل او مشر شاه عبدالعزیز رحمهم الله کو داغه په نگرانۍ کې د قرآن او د احادیث و مسائل شروع کړل او یو ښکلي مزیدار یو مجموعه د فتاوو جوړه کړه چې نن هم ستا د دارالعلوم دیوبند چې څومره مکتبي دي، د دارالعلوم دیوبند د پاکستان او د هندوستان چې څومره مکتبي دي او څومره علما دي، د ټولو علماو په کتابخانه کې به هغه کتاب پروت وي، هغې ته څه وایي؟ فتاوا عالمگیري. فتاوا هندي ورته وایي، فتاوا عالمگیري ورته وایي. دا د کارنامه ده د اورنګزیب عالمگیر. خبره مې دې پورې کوله چې یو ځل ته د پلار او شاهجهان هغه ته خفه شو. دا شهید اسلام مولانا سنجاد صاحب په دې خپلو مواعظو کې لیکلي، وایي پلار ته خفه شو، د ډېر کوشش وکړه چې دا پلار رضا کړم، خو پلار یې نه رضا کېده. او شهید اسلام به وایي ما ته وګوره، وایي ګناه یم د پلار وه، د اورنګزیب عالمگیر نه وه. هغه وایي خو پلار مې دی، په هره طریقه بیا رضا کوم. په مینت په زارۍ په هر څه چې په دې ونه شوه نو بیا داسې چل وکړه چې د اورنګزیب عالمگیر زوی و په هغه باندې قرآن یاد کړه. نو بیا یې دقه شان یو مجلس جوړ کړ او خپل پلار شاهجهان پسې سوال جواب ولېږه، وایي راشه ستا نوسي قرآن یاد کړی. ځکه دا نیکان په دې نوسو باندې ډېر خوشحالي تا ته خون ډېر محفوظ دی که نه، ډېر پې خوشحالېږي په دې نوسو باندې. په زامن یې دومره پروا نه خو دا زوی دا نوسې دی او دا زامن هم چې دا کم روان دي داسې به وویم. دوی چې کله د خپل پلار او مور له زور ورکوي نوسې پې بني نو هغه له ډېر زور ورځي. نو د وی راشه دا خو نیکې دی په دې به خوشحاله شي، زوی مې قرآن یاد کړ، نیکه پې خوشحالېږي. نو چې شاهجهان ته وی راشه نوسې د قرآن یاد کړی، هغه ورته وایي ما ته څه پیدا ده، ما ته خو څه پیدا نشته، پیدا خو به اورنګزیب عالمگیر ته وي، ځکه چې د هغه زوی قرآن یاد کړی دی نو تاج به هغه ته د قیامت په ورځ. دا به لویه خبره وه چې زما زوی اورنګزیب عالمگیر قرآن یاد کړو نو ما ته به نو بیا به زه خوشحالېدم. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. مختصر راته خبره کوم. اورنګزیب عالمگیر ولګېده او قرآن شریف یې یاداشت شروع کړ. نو ما تاسو ته وایي چې قرآن شریف یو معجز کتاب دی چې د کله ورسره مینه شروع کړه دی به سره مینه کوي. داسې چل وکړه چې تقریبا په یو کال یو نیم کې قرآن یاد. دا چې کله اراده وکړې که نه نو دا الله رب العالمین تا ته دا دغه کوي چې ستا په دې سینه کې الله قرآن کې، خو چې کله اراده وکړي. یو کال خو ډېر دی، کال خو ډېر زیات دی ستا په دې امت کې او د رسول الله په دې امت کې او ستا په دې معاشره کې لنډ داسې خلک هم تېر شوي دي چې په شپږو میاشتو کې قرآن یاد کړی دی. هغه بل څوک نه دی، ستا د دې 400 د علم سمندر شهید اسلام مولانا حسن جان رحمهم الله په شپږ میاشتې کې په حرمینو کې قرآن یاد کړی.
استاد 400 مولانا حسن جان صاحب او کو دا غیر ګرام مکه شما ته وګوره زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی مبانی مولانا محمود الحسن صاحب رحمهم الله په 10 ورځې کې په یو میاشت کې قرآن یاد کړو او کو د دینه لګرام مکه شو نو اوس 2010 یا 2001 اوس شل کاله مخکې زمونږ د وفاق المدارس العربیه یو صدر و داغه نوم شیخ سلیم الله خان صاحب شیخ سلیم الله خان صاحب د جامع فاروقیه چې په کراچۍ کې د دې مبانی او داستا چې نن د پاکستان د پای عالم د مولانا تقی عثماني صاحب د دو استاد دی د مولانا تقی عثماني صاحب استاد شیخ سلیم الله خان صاحب نو تاسو دا پته لګي ننم الفاروق رساله ما سره محفوظه ده شیخ سلیم الله خان صاحب په 20 ورځو کې قرآن یاد کړی 27 دن کې دا د قرآن معجزه ده او د دینه بلګره تړوان دی راشه نو ستا دا عقل بدل تو خوځي چې په دې امت کې یو داسې انسانم تیر شوی دی چې هغه په 2 ورځو کې قرآن یاد کړی دی امام محمد چې زمونږ د دین او د مذهب لوی امام دی امام محمد په 2 ورځو کې قرآن یاد کړی دا د قرآن اعجاز دی نورنزیب عالمگیر اولګي د قرآن په یو کال کې یاد کړ شاه جهان راوته په سټیج باندې ودرېد و استاد برکت د دې قرآن د یاداش او د ناظرې د برکت به د قیامت په ورځ شاه جهان باچا ته تاج پسریږي په هغه سټیج ځان تر ترغاله استو ما پېک نو د دې د ستار باندو یو فائدہ داوی چې د قیامت دا یو منظر تاسو ته مو ښایي او اخیری را تداوی ما چې ان شاء الله وتعالى د دې مجلس په اختتام با د دې خیبر پختونخوا یو عظیم محدث یو عظیم د احادیث استاد او یو عظیم عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس سے دعا رسول الله مبارک د دقه دعا متعلق سوي چې د ختم قرآن په موقع باندې دعا څه چلی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام 10 کال خدمت کړي 10 کال ډېر خبرې تیز دکړي دي نو چې کله به قرآن ختم کو نو دوستان به راجمع کړي لکه څنګه چې ما تاسو نن د خپل دوستان راجمع کړي نو چې دوستان او مرګري به راجمع کړل نو بیا به وته ما تاسو ته پته چې ما سره راجمع کړي هغه ته موږ ته پته نه لګي خو تا ویرا شه دعوت به درکړل وي تاسو ما د دې لپاره چې ما قرآن ختم کړی دی او اوس به د ختم قرآن نه پس دعا کوم نو دعا کوه کنه د دعا بسوي وي دعا را تزکه داسې نه ویم چې دا دعا د الله په جناب کې لوی مقام او لوی شان دی څه شان او مقام دی اصلا وي څه شان او مقام دی نو انس رضی الله تعالی عنہ وتوي وی ما د رسول الله مبارک 10 کال خدمت کړی دی 10 کال ما ته په دې خپل وګوري دلی دي چې کله د ختم قرآن په موقع باندې دعا کیږي نو په یو روایت کې 15000 او په بل روایت کې 40000 فرشتي الله د عرش درولیږي او چې کله ختم قرآن په موقع باندې دعا کیږي او ته په امین وي نو دا 15000 فرشتي په دغه امین وي د قیامین د پاره مې راجمع کړی نو زمو ستا په امین کې شک شته خو د فرشتو په امین کې شک نشته د دقی مقصد باندې نورم ډیر مقاصد دي و ختم دي اصل به زمونږ تقریبا رستو دغه کیږي نورم ډیر مقاصد دي د دې لپاره الحمدلله تاسو مونږ را جمع کړی او د قرآن عظیم الشان دا مقام او دا مرتبه لوی شان لري لوی مقام لري ان شاء الله علما با تاسو ته پاغي باندې بیانونه کوي زمونږ د چا صدیق کل عالم چې تبلیغ جماعت یو لوی خدمت کوي مفتی یار محمد صاحب هغه هم تاسو په دې فضایل باندې بیان کوي او بیا تاسو ته مووي چې استاد العلماء زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم هغه هم راضي بهترین ناتخوانان امر الله راغوتی دي بشیر جان ارمانی صاحب مسعود ماشوم او بیا بلبل مردان چې داغه یو خپل یو خشته انداز دی په یو خپل انداز باندې د عبد الله صاحب شاعری وای
وقار احمد وقار صاحب چې خپل ناتخوان بهترین ناتخوان دی او زموږ د علاقې ته تقریبا اتمانزو ته خو ډېر راغلی خو دې علاقو ته نه راغلی او په دې سوشل میډیا او په دې میډیا باندې ډېر مشهور دی د هغه یو عجیبه انداز باندې به ناتخواني وي اب هم وي نور علما به هم راځي دا یو ښکلی مجلس به وي یارو ټوله زندګي تېرېږي نو که یو څو منټه یو 2 غنټې یا 3 غنټې زموږ په جومات کې تېر شو بیا ګورئ یقین د الله په ذات وکړه زموږ په علاقو باندې خو د خالیو د اتوار په ورځ چوټي وي خو زه د هر ورځ نه منتخب کوم زه وایم چې مجلس هم د قرآن وي او بیا اصل وخت چې د جمعې دی هغه د جمعې د مونځ نه پس تر د مازدیګره پورې ټیم وي ډېر قیمتي ټیم دی نو د جمعې ورځ او بیا د قرآن مجلس او بیا د رسول الله مبارک ښکلي صفتونه نو څه د دې ورځې برکت او څه د قرآن برکت دا ګوره په قسمت باندې ملاویږي لګیا دی ګرمي بم تیریږي یخني بم تیریږي خوراکونه من کو اسکاکونه من کو راشه بڑا دا سنور غنټي دا 3 غنټي تقریبا دا د مجلس او د ګلدسته کې تیر کې دنیا بم خشتوي او آخرت بم خشتوي ان شاء الله نور مجلس با هغه د مونږ نه پسي یو مرګري بم نه او کم مرګري لاړو زبر نه خفه ما غوري یو سات یو نیمه غنټه چې دا چا ډیر ضروري کار یا خورا سره کینه بیا خیر دی رورو ضرورت شریوی خلار شه اونوي نو ته د مجلس د اختتام پورې کینه د دوالو جهانو خیر ورل الله درکې الله رب العالمین دی زمونږ استاد بچی حافظان او عالمان کی او دا مجلس ته الله رب العالمین د خپل رضا لوی سبب وګرځي